والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तमाम इंतहाई वाजिब एहतराम मुआज़्ज़िज़ सामीन इकराम, यानी महल्ला और बाहर नवाज़ों के मेहमानों, बिलखुसूस अली जुमात इमाम और कारी से कारी मौलाना इफ्तिखार से अल्लाह पाक दिस्ता सुधारत अल्लाह को दरबारी आली का कबूल मंजूर की नासर बदे खबर एहसास के जो टीम ज़्यादा का वस्ते शो और उसका सुबह मसरूफियात भी अल्लाह पाक दिस्ता सुधारनास तब खबर दरबारी आली के कबूल मंजूर की आमीन. जमा बेन मुख्तल अगर ज़माना मख के बयान शल माशाअल्लाह नातिया कलाम बेहतरीन अंदाज सरा अब अकबल नातिया कलाम पेश को महफिल के अबू रौनक पैदा को मुली से वक्तन और सर खबरें उछले जमा पे इल्म की दासी और खबरें निश्ते इज़ा खबर हुकुम और उस्ताद पे इल्म की इजाफा हुकुम अल्लाह ना दुआ दा जल्ला लिमाला हक सच वेलो मंगतुल लद अमल को आमीन. मुख्तसर वक्त के ज़ख्बल खबरा बखतोमा मातरूना मिर्सी वीडियो चिता सुराशे नीमा घंटा खबरा होगी नीमा घंटे न खतमाजियात तो नीमा घंटा ज़माने पहुंचता ज़ख्बल खबरा मुख्तसर वक्त के ख़त्मो मातरूली सी वीडियो फ़ज़ाइल कुरान में खबरा होगा यो बयान दे मर्ज़े मुताबिक हुई यो बयान दे मर्ज़ मुताबिक हुई कम बयान से मर्ज़े मुताबिक हुई अगर मज़ेदार नहीं आगा से वाह वाई और कम बयान से मरज़ मुताबिक या बयान फ़ायदा के मज़ाइल कुरान मंज़रून ईमान दे कुरान मंज़रून अक़ीदा दा कुरान दे वजह अल्लाह पाक को लदा मुकाम रा कर दे कुरान वाग मुबारक किताब दे शिकल अल्लाह पाक कुरानी फरिश्तों तो हुक्म को चिता तो तोल आदम अलैहिस्सलाम का सजदा हो गए तोल फरिश्तों सजदा हो गया तोल मरे सजदा इसराफील अलैहिस्सलाम करे हो और अल्लाह पाक इसराफील अलैहिस्सलाम का इनाम दावर करे हो. मारिफुल कुरान तफसीर के इदरीस का अंदलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखी कि अल्लाह पाक इसराफील अलैहिस्सलाम का इनाम और का अगर इनाम दाओ कि अल्लाह पाक दगा को कुछ ले मानी अलिफ लाम नवाखला वन्नास पूरा टोल कुरान मजीद लिखा. कुरान खुद मुबारक किताब दे चिल्ला कायनात अल्लाह पाक नो पैदा करे और द कायनात निज़ाम अल्लाह पाक ला नो पैदा करे और द कायनात द पैदाइश नजर का लमख के अल्लाह पाक दे फरिश्तों को मजलिस के
د سورۃ یاسین او سورۃ طه تلاوت کړو اور هغه وخت کې فرشتو چې کله د قران مجید واورید هغه یا الله څومره مبارک به هغه خلق کا مخلق ته بدا قران ملوي او څومره مبارک به هغه سینې چې بکې سینو کې بدا قران محفوظ پاتې کیږي او څومره مبارک به هغه جبې چې بکې موجب بدل قران تلاوت کیږي نو قران ډیر مبارک کتاب دی قران مبارک دی استاد مبارک دی طالب مبارک دی بکم اوراق لیکل شوی هغه اوراق مبارک دي بکم پټې منی خود لیکيږي هغه پټې مبارک دي بکم سینو کې چې محفوظ دي هغه سینې مبارک دي بکم کاغذونو چې لیکل شوی هغه کاغذونو مبارک دي بکم غلاف کې چې بند ساده لیکيږي هغه غلاف مبارک دي بکم غته کې چې قران مجید هغه پیک دي هغه بند دي هغه غته مبارک ده د چا چې قران سره څومره نسبت ده هغه ټول مبارک دي دا مبارک کتاب ټول مخکې کوم معصوم چې دتا ختم کو هغه ته او دغه والدینو ته بالخصوص دغه استاد محترم ته زه مبارکباد ورکوم چې الله پاک دې استاد محترم دا مهنت خپل دربار علی کې قبول او منظور کړي او دې معصوم بچی ته الله پاک په قرآن مجید باندې صحیح معنو کې د عمل کولو توفیق ورکړي او د قرآن د ناظرین لوستلو باندې چې کوم فضایل دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هغه ټول دی الله پاک د والدینو ته نصیب کړي. تمه عزتمندو زه فضایل قرآن باندې خبره نه کوم دا تاسو ته تمهیدی او څو خبرې ما وکړې زما موضوع بل ده دی وسره معاشره کې چې کوم حالات دي مونږ چې په کوم وخت سره ژوند تیرو کوم حالاتو کې چې مونږ روان یو په داسې حالاتو کې خپل ایمان محفوظ ساتل بچ ساتل دا ډېره ګرانه خبره ده. ورته په معاشره کې د بېدینۍ سیلاب دی لادینۍ سیلاب دی خواهش پرستی عام ده ظلم و ستم عام دی گناهونه عروج باندې دي دا خبرې چې موږ کوم واورو دا وختي تور باندې زموږ سره تکوز به شي موږ لږ فکرمند ومو شو لږ پریشان ومو شو د یو مولوي صاحب خبره واورو لږ سات لا موږ دا سوچ مو کو چې موږ په دې باندې عمل کوو لیکن چې کله بهر ماحول ته لاړ شو بهر معاشري ته لاړ شو نو بیا زموږ هغه کیفیت برقرار پاتې دی. دې وخت سره ټولو کې زیات کمی معاشره کې پکور کې پکیلی کې علاقه کې بازار کې په خپل اطرافو کې خپل سوسایټي کې هغه ټولو کې لوی کمی کې دی وخت سره دی هغه د حیا کمی بی حیاي رس تر زیاتېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمای الحیاء من الايمان حیا د ایمان حصہ ده چا کې چې څومره ایمان وي دومره باغه کې حیا وي او چا کې چې څومره حیا کمي دومره به دغه ایمان کمزور څومره چې ایمان مضبوط وي دومره به حیا مضبوط وي او چې څومره ایمان کمزور وي دومره به حیا کې کمی وي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دو شیونه دي الحیاء من الايمان حیا د ایمان حصہ ده حیا دا یو فطری چیز دی اسلام تعلیمات دادي د اسلام تعلیم دادي چې بچی کې دیوم حیاوي د اسلام تعلیم دادي ځوان کې دیوم حیاوي د اسلام تعلیم دادي ځوانانو کې دیوم حیاوي د اسلام تعلیم دادي مشرانو کې دیوم حیاوي اسلام تعلیم دادي نارینو کې دیوم حیاوي د اسلام تعلیم دادي زنانو کې دیوم حیاوي او چې کله په دې ټولو کې حیاوي بیا په معاشره کې امن وي او چا کې چې څومره حیاوي دومره به دغه ایمان مضبوط یو تهذیب دی غیرو دی یو تهذیب د اسلام دی اسلام تهذیب او د اسلام حسن دا دی چې مسلمان کې د حیاوي او د غیرو تهذیب دا دی چې معاشره کې دی بے حیايي ځوانانو کې دیوم حیا نه ماشومانو کې دیوم حیا نه مشرانو کې دیوم حیا نه نارینو کې دیوم حیا نه زنانو کې دیوم حیا نه هغه حیا یو بیماری ګڼي غیر هغه حیا یو بیماری ګڼي کوم ماشوم کې چې حیا وي په کوم نارینو کې چې حیا وي دی هغه د تهذیب مطابق هغه یو بیمار ګڼي شراب پر خودن هغه برداشت کولی شي
زنا نه کول هغه برداشت کولی شي، ظلم نه کول هغه برداشت کولی شي، لیکن چې چا کې حیا وي دا غیر تهذیب نشي برداشت کول. غیر طریقه دا ده، غیر تهذیب دا ده چې معاشره کې د حیا نه، او د اسلام تعلیم او د اسلام تهذیب دا ده چې معاشره کې د حیا وي، او چې کله حیا وي الحیاء لا یأتی الا بخیر، بیا په معاشره کې خیر، بیا به بخیری نه. یو وخت په دې مسلمانانو داسې هم تیر شوی دی، یو دور د مسلمانانو هغه هم لیدلی، یو منظر د اسمان هغه هم لیدلی، یو منظر د ځمکې هغه هم لیدلی چې د یمن نه زنانه راځي مدینې ته، هیڅ یوازې دا ځوانه زنانه ده، څوک ورسره بل ملګري نشته، محرم نارینه ورسره نشته دی، او هغه د یمن نه مدینې ته سفر کوي، د میاشتو سفر دی، رس پکې هم راځي، شپه پکې هم راځي، ځنګل پکې هم راځي، تنهایی پکې هم راځي، بازار پکې هم راځي، ناشنا خلکو باندې هم تیریږي، کمزوري مخلوق دی، زنانه ده او دوم تنه تنها مدینې ته راورسېدله. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته امیر المؤمنین ته خبر راغی چې د یمن نه زنانه راغله مدینې ته، او بالکل یوازې راغله، څوک ورسره هم نه. امیر المؤمنین دا زنانه راوغوښتله چې ته د یمن نه یوازې راغلې، اخر وجه څه وه، ستا عذر څه و؟ هغې خپل عذر بیان کړ، عذر قابل قبول و، یوازې سفر دې وکړو، ته خو چې په دې لارې راتلې، تا د شپې هم سفر کړ دی، ته په تیاره کې هم راغلې، ته په ځنګل هم تیره شوې، ته په بازارونو هم تیره شوې، ته د نارینهو په محافل هم تیره شوې، اخر د لارې د خلکو رویه تا سره څنګه وه؟ مختلف خلکو باندې ته راغلې، مختلف کلو باندې ته راغلې، مختلف علاقې باندې ته راغلې، د خلکو رویه ستا متعلق څنګه وه؟ هغې زنانه ډېرې عجیبه خبره وه، وی امیر المؤمنین ما د یمن نه سفر وکړ مدینې ته، مختلفو ښارونو باندې زه راتېره شلم، مختلفو خلکو باندې زه راتېره شلم، مختلفو بازارونو باندې زه تېره شلم، شپې به هم سفر وکړو، ورځې به هم سفر وکړو، د یمن نه واخله مدینې پورې بې شماره خلک ما په دې لارې ولیدل، لیکن ما چې څومره خلک هم په لارې ولیدل نو ما دا فیصله وکړه چې دا ټول خلک داسې معلومېدل لکه موږ ټول چې د یو مور د یو پلار اولاد، چا ما ته اوچت نظر سره نه دي کتلي، چا ما ته غلط نظر سره نه دي کتلي، چا زما متعلق غلط لاس نه دي اوچت کړی، زه بالکل پر امن راغلم، زه بالکل بلا خوف راغلم، څومره نارینه چې ما ولیدل، څومره خلکو باندې زه راغلم، اجنبیانو باندې تېر شلم، زه په دې فیصلې باندې مجبوره شلم چې دا ټول خلک چې موږ یو دا موږ د یو مور او د یو پلار اولاد دي. چې کله حیا وي بیا په معاشره کې خیر وي، کله چې حیا وي بیا په کلو کې خیر وي، کله چې حیا وي بیا په محلاتو کې خیر وي، کله چې حیا وي بیا په ملو کې خیر وي، او چې کله حیا نه بې حیایي وي، عریاني وي او فحاشي وي، نو بیا آی روز داسې واقعات رونما کېږي چې انسان بیا اورېدی نشي. ستاسو د مخې خبره ده، تاسو ټول هغه واقعه به اورېدي او تاسو به کتلي چې زنانه په مین موټروی باندې ځي او د هغې عزت محفوظ پاتې نه شي، مین موټروی باندې د هغې عزت محفوظ پاتې نه شي. کله چې بې حیایي وي بیا د خور مور څادر هغه بیا تاتار کېږي. زما عزتمندو بنیادی چیز اسلام حسن دا دی چې انسان کې نارینهو کې زنانو کې مشرانو کې کشرانو کې حیا والی صفت وي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل یا معاشر المسلمین استحیوا من الله فوالذی نفسی بیدی، اے خلقو د الله نه حیا وکړئ. امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق په فرمایل اے خلقو د الله نه حیا وکړئ، او بیا به خپل خپل واقعي به بیانوله، خپل عادت به بیانو چې فوالذی نفسی بیدی، وی زما د باغ ذات باندې قسم وي چې د هغه په قبضه قدرت کې زما ځان دی،
وی چې کله قضای حاجت ته کینم یو کندې ته کې کوزیږم ماله د الله نه غټه حیا راځي صادر د ځان نه راتاو کم ځان پټ ساتم ماله د الله نه غټه حیا راځي. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی من قل حیاؤه قل برعه ومن قل برعه مات قلبه. چاکی چی حیا کمی اگر کی تقوی کمی او چاکی چی تقوی کمی دا غزر مڑی. دا چی کل امیر سی ماتا پرونو ہے چی سبادت بیان دے روجی کم دو ویلو زنوم راغلی اتکاف تا ناستو پرونو چی ماتا ہوئی زمگ بر اخبر پروگرام دیر وی پروگرام شو دلتر میں حضرات تلی دیر الوی جلسہ و ماشاءاللہ دیر بہترین انتظام ختم بخاری ختم قرآن دا مره ټول هغه کې خرابې شوي دي زور پرون ډېر لګولې چغې مې د کاري موږ پرون ډېرې ولې دي پوره ورځ هغه مایک ته ولاړو نو څنګه چې قاري صاحب وایي چې موږ ته مایک ته راشو بیا زموږ تلو زړه نه کېږي نو دا خو زموږ یو فن دی چې دې ته موږ هم کښېنو زموږ هم بیا تلو زړه نه کېږي. نو بهرحال تو چې ما ته فون وکړو چې سبا بیان دی نن ما لوګۍ ته هم تلو نو بیا پرون مې ذهن نه خبره وتلې وه سار مې دوی ته فون وکړو زه نه شم راتلی زه به اوږۍ ته ځم لیکن امیر صاحب نه ما اطلاعګانې ورکړي دي او ما حضراتو سره رابطې کړي دي ستاسو راتلل لازمي دي. نو بیا ما هغه پروګرام کینسل کړ هلته ختم بخاري و. نو بیا ما سوچ وکړو چې زه به په دې محفل کې څه موضوع باندې خبره وکړم. الله پاک نه مې دعا وغوښتله چې یا الله کومه خبره چې ما دپاره بهتر وي دې محفل دپاره بهتر وي یا الله زما په ژبې باندې هغه خبرې جاري کړي هغه خبرې باندې ماله مختصر وخت کې خبرې کولو توفیق راکړي کوم چې ما له مفید وي اهل محلي له مفید وي. نو الله پاک زما زړه کې دا خبره واچوله چې دې وخت سره بې حیایي عروج باندې ده. نو انشاءالله دا حیا دا بهترین صفت دی اگر چې قاري صاحب ویلو فضائل قرآن باندې فضائل قرآن خو دومره عجیبه او دومره ښایسته موضوع ده چې په هغې باندې شروع شو ګنټې به پرې ولګي لیکن مختصر وخت کې ستاسو مخکې زه خپله خبره کوم او ختموم چې زما عزتمندو دې وخت سره بې حیایي ډېره عروج باندې ده. زمون جیب ته بې حیایي راغله معاشرې کې به دې بې حیایي نه ځان وساتم بهر به زه د بې حیایي نه ځان وساتم لیکن زما جیب کې بې حیایي پرته ده زما جیب ته هغه فتنه راغل ده زما جیب ته هغه څیز راغل دی. آیا زه په دې کې د بې حیایي نه څومره بچ کېږم ښه څیز دی بد څیز نه دی استعمال یې کې ښایي ډېر بهترین څیز دی لیکن آیا زه چې په تنهایي کې کښېنم زه خپل په دې موبایل باندې کم پروګرامات ګورم زه خپل دا موبایل دې کې زه څه ګورم دې کې زه کومو عنواناتو باندې چلېږم دې کې مخې ته زه چې کوم ګورم آیا هغه د شریعت مطابق دی یا د شریعت خلاف. دا مشران ناست دي څه وخت کې معاشره کې حیا دومره زیاته وه ما خو تاسو ته 1400 کاله مخکې مثال بیان کړو دا مشران ناست دي څه وخت کې معاشره کې څومره حیا وه لور به د پلار مخکې نشله ګرځېدلی رویره به د تره مخله نشله راتلی معاشره کې به حیا وه د زنانو لباس هغه به د شریعت مطابق و نارینهو کې حیا وه زنانو کې حیا وه اوس د هغه حیا جنازې ووتلې کورونو کې ماتښتو باندې موږ نظر وساتو آیا زه د کور حاکم یم زه خو د یوه حاکم ته کنځول کوم نن یې دا وکړو نن یې دا وکړو زه پخپله د کور حاکم یم زما په کور کې دین څومره نافظ دی زما د لور لباس د شریعت مطابق دی زما د خور لباس د شریعت مطابق دی زما د ښځې لباس د شریعت مطابق دی زما د رندار لباس د شریعت مطابق دی زما د خورزی لباس د شریعت مطابق دی زما رویری لباس د شریعت مطابق دی آیا مطابق دی کو مطابق نه دا فیصله ومنګ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نن سوال نسو کال مخکې یو منظر بیانوي ډېر توجه سره اورېدو والا حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په خلکو به یو زمانه داسې عمرش کاسیات عاریات مائلات ممیلات داسې زنانه به راشي معاشره کې چې هغو به لباس اچولي سره د لباسه به بربنډې وي لباس به اچولي ویل کېږي به هغې ته لباس لیکن هغه به د لباس سره بربنډې وي مائلات ممیلات خلقو ته به ځان مایله کوي د خلقو میلان به ځان ته پیدا کوي یې به بربنډې لباس سره به بربنډې رسول الله فرمایي په داسې زنانو باندې جنت څه د جنت خوشبو حرامه ده نن په کورونو کې لباس باندې موږ نظر واچو 1400 کاله مخکې چې رسول الله د حدیث بیاني صحابه کرام حیران دي معاشره کې حیا ده
صحابه حیران دي چې داسې به کوم خلک راشي چې لباس سره به بربنډي. نن مارکیټ کې لباس وګوره کوم لباس زنانو له راځي. تنگ لباس، نری لباس، باریک لباس چې جسم پکې ښکاري، تنگ لباس چې د جسم بناوٹ او سجاوٹ هغه پکې بالکل نمایه طور باندې ښکاري، نیم برهنه لباس چې جسم پکې نیم پټ وي نیم ښکاري. داسې لباس چې کمی زنانه اچي په داسې زنانو باندې جنت نه د جنت خوشبو رسول الله فرمایي حرام ده. دا د بې حیا لباس نه دی. موږ ماشوم بچي ته د شریعت مطابق لباس نه اچو. 5 کالو ماشوم ته موږ پینټونه اچو. ماشومانو بچو ته چې موږ کوم لباس اچو هغه د شریعت مطابق نه دی. بچپن نه موږ دغه حق وو. د حیا درس موږ نه ورکو، د اسلام درس موږ نه ورکو، د حیا لباس موږ نه ورکو. نو بیا چې په معاشره کې لوی شي بیا په معاشره کې حیا نه پیلاویږي، بیا په معاشره کې بدامني پیلاویږي. عبدالحق محدث دہلوی رحمت الله علیه فرمایي په هندستان کې باران نه کېده، باران نه کېده، خلک پریشان وو، قادسالی وه. خلک استسقا مونځ لپاره بهر میدان ته راووتل. استسقا مونځ یې وکړو، سار نه راغلي مازدیګر پورې دعاګانې غواړي، باران نه ورېږي. مازدیګر ټایم دی، یو نارینه دی هغه سره یو زنانه ده او په سوارۍ باندې ناسته ده او دې نارینه دی هغه سوارۍ رسۍ نیسلې ده او دې روان دی. وی کتل خلک راجمع شوي دي. تاسو ولې جمع شوي؟ خیر خو دی باران نه کېږي. استسقا مونځ دپاره راغلي وو. استسقا نه دی، استسقا دی مونځ دی که نه؟ استسقا مونځ دپاره راغلي وو. موږ ورته ازاري ویو که نه پښتو کې، ازارۍ له راغلي وو. باران نه کېږي، دعاګانې غواړو. وی ښه دې کس خپله سواري لرې وردولې وه، راغې خپلې سوارۍ خوا ته او په دې سوارۍ باندې یو زنانه ناسته ده او د هغه زنانې څادر یې ونیسه، الله ته یې لاس اوچت کړ. لاس هغه لا کته کړی نه و چې اسمانونو کې وریځې راغلې. باران الله پاک وکړو. خلک حیران شول چې موږ کې اولیاء موجود دي، موږ کې اتقیاء موجود دي، موږ کې بزرګان موجود دي، موږ کې مشران موجود دي، موږ کې ښه خلک موجود دي، دعاګانې غواړو دعاګانې نه قبلېږي. آخر دا څوک راغی چې د زنانې څادر یې ونیسه او لاس یې اوچت کړ، الله پاک باران وورو. د نه تپوس وکړو چې دا څه واقعه ده، دا تا سره په دې سوارۍ باندې څوک ده او دا تا لاس اوچت کړو د دې څادر دې ونیسه، دا څه واقعه ده؟ هغه وایي دا چې په دې سوارۍ باندې ناسته ده، دا زما مور ده. د ننه پورې چېرته غیر محرم ته نه دي کتلي. د خپل د عزت او د تقدس ډېر لوی خیال ساتل دی، د خپل د ناموس ډېر لوی حفاظت کړی دی. رسول الله هم فرمایي المرأة اذا صلت خمسها واطاعت بعلها وصامت شهرها واحسنت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت. کما زنانه چې 5 وخت مونځ کوي، د رمضان روزي نیسي او د خپل د خاوند اطاعت کوي، خپل د ناموس حفاظت کوي، د جنت 8 دروازې دي، د کومو دروازو نه چې د دې مرضي د جنت ته داخلي دي شي. د خپل د ناموس حفاظت کړ دی، د چرته غیر محرم ته نه دی کتلی، د چا باندې نظر نه دی اچولی. ما نن الله پاک ته واسطه ورکړه چې یا الله زنن تا ته د هغه د دوپټې او د څادر واسطه راکوم چې د دې څادر والا چرته غیر محرم ته نه دی کتلی. خلکو ته د باران ضرورت دی یا الله، ځمکې ته د باران ضرورت دی، سارو ته د باران ضرورت دی یا الله، د رحمت باران وری. الله پاک د حیادار د مور خور د څادر لاج وساته، الله پاک د رحمت باران وری. سبحان الله. الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا کی سراسر خیر دی زما عزت مندو. نارینوں کی حیاوی، زنانوں کی حیاوی، مشرانوں کی حیاوی، کشرانوں کی حیاوی، ځوانانو کی حیاوی، معشومانو کی حیاوی، بیا په معاشره کې امن وي. او چې تر څو پورې دی مسلمان کې حیا وا، دا مسلمان په دنیا باندې غالب وو. تر څو چې په دې مسلمان کې حیا وا، دا مسلمان په دنیا باندې غالب وو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په دور خلافت کې کله چې بیت المقدس فتح کېده، ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی ولېګو بیان زموږ د شیخ نه دي پریشان خو نه محسوس نه کوي چا ډېر مصروفیات بس مختصر خبره کومه خبرو ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ دغه په سرکردای کې دغه په قیادت کې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لخر ولېږي کله چې دوی بیت المقدس ته نږدې لاړل د بیت المقدس يهوديان پریشان شول خپل علماء راوبلل چې مسلمانان نږدې راغلي دي نږدې موږ ته پړاو اچول دي بیت المقدس باندې فتح حاصلول غواړي تاسو مشوره سره يهود علماء ورته وي مسلمانانو سره مذاکرات دا وکړي چې تاسو کوم ځکه خپل ټیکانی جوړی کړی دي هغه ته فلحال تاسو کینای موږ خپل مشوره کوو خپل مذاکرات کوو بیا به تاسو له دې جواب راو موږ له تاسو تلې راتلې شي مذاکرات اوس له مسلمانانو سره خپل په مقام باندې کینای بیت المقدس ته موږ راځي بالکل راتلې شي بل طرف ته يهود علماء او يهوديانو ته وي چې خپل زنانه بربنډې کوي او بار په مين لارې باندې ورته وي کله لارې باندې چې دا خلک موږ راځي په دې لارې باندې خپل زنانه ورته وي بربنډې ورته وي کو مسلمان د بهایي ارتکاب کو مسلمان د بهایي جرم کو بیا دې چرته تاسو باندې غالب کې دي نشي خپل زنانه ورته وي لارو باندې ورته وي مسلمانانو ته پته ولګیدله چې کفارو مشوره کړې ده پکې ملاري موږ مزلزو هغه لارې باندې موږ ته زنانه بربنډې ور دیږي امیر المؤمنین حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ لخر ته اعلان وکړ وګت بیان نه وکړي تقریر نه وکړي وعظ نه وکړي د قران د آیت یو ټوکړی ورته ویلا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے مؤمنانو کله چې په لارې ځای خپل نظرونه کته ساتي بس پورا آیات نه یو ټوکړی ویلا خپل لخر ته اعلان وکړو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم کله چې مخې ته ځای جمعات ته ځای نظر کته ساتي درې ورځې پورې د مسلمان لخر مسلمانانو لشکر بیت المقدس ته مزل راځي اطراف باندې دواړو طرف نه زنانه بالکل نیم برهنه لباس بربنډي ولاړې دي د مسلمان نظر کته دی درې ورځې وروسته يهودو د زنانو نه تپوسو کو آیا تاسو ته چا قتل دي کنه دي قتلي هغه جواب ورکړ درې ورځې تیرې شته د یو مسلمان نظر په موږ باندې نه دی لګېدلی کافر مجبور شه په خپل راغی د بیت المقدس چابیانې ورکړې بیت المقدس تاسو کله چې مسلمان کې حیا وا دا مسلمان په دنیا باندې غالب وو کله چې مسلمان کې حیا وا دا مسلمان په دنیا باندې قابض او بیا په خپل رسول الله فرمای اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت او چې کله د انسان نه حیا لاړ شي انسان به حیا شي بیا د مرزي د دې چې سکول شي دته بیا په هیڅ کار باندې ځان باندې نه ښکاری دته بیا په هیڅ جرم باندې ځان باندې نه ښکاری دغه د چا خور مور ته ګنده نظر باندې ګوري دته ځان باندې نه ښکاری دغه د چا د خور مور عزت باندې لاس اوچتای دته ځان باندې نه ښکاری دغه د چا عزت تا تار کوي دته ځان باندې نه ښکاری لیکن رسول الله فرمای یو صحابي راغی یا رسول الله اسلام خورالم مسلمان کېږم لیکن زما زنا سره ډېر زیات شوق دی زما زنا سره ډېر زیات شوق دی رسول الله تو فرمایل کینا وی خور دشتي وی آو لیکن دا زنا ستا خور سره څوک او کتابه برداشت کوي نه وی کستا مور سره څوک زنا او کتابه برداشت کوي نه وی کستا لور سره څوک زنا او کتابه برداشت کوي نه وی کستا خې سره څوک زنا او کتابه برداشت کوي نه وی ته چې زنا کوي هغه به یا د چا خور وي یا به د چا مور وي یا به د چا لور وي یا به د چا ښځه وي څنګه چې تا خپل په مور خور باندې خفه کېږي داسې هغه کسان د چا په عزت چې ته لاس اوچتای هغه هم خپل په خور مور باندې خفه کېږي ځکه امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي وان زنا زنی اهلها خپل نسل که محفوظ ساتل غواړئ خپل د مور خور عزت محفوظ ساتل غواړئ بل مور ته د مور په نظر وګورئ بل خور ته د خور په نظر وګورئ معاشره کې دا صفات شي چې کم از کم ستاسو د دې غلطو حرکاتو نه د خور مور عزت محفوظ پاتې شي اضافاتك الحياه فافعل ما شئت
کله چې د انسان نه د حیا لباس لاړ شي د بې حیا شي د بیا په هیڅ خبرې ځان باندې نه ښکاري بیا کله د شریعت خلاف کار کوي د ځان باندې نه ښکاري ډېر اوږد حدیث دی اوس که هغه حدیث دلته بیانول شروع کړم دا ممکنه ده چې زما بیان نیمه ګنټه نور هم لیټ شي چې رسول الله فرمایي استحیوا من الله حق الحیا د الله نه داسې حیا کوئ لکه چې څنګه د حیا حق دی مختصر پې تېرېږم رسول الله فرمایي استحیوا من الله حق الحیا د الله نه داسې حیا کوئ لکه د حیا حق دی صحابه کرامو فرمایي یا رسول الله موږ خو د الله نه حیا کوو موږ خو د الله نه شرمېږو رسول الله فرمایي نه اصل حیا دا ده چې سر او د سر اطرافو کې چې څومره څیزونه دي دا ټول د ګناه نه بچ کړئ سر سره مازغه لګېدل دي مازغو کې غلط خیالات مه راولئ غلطې وسوسې مه راولئ دا نه چې هر وخت کې زمونږ په ذهنونو باندې ګنده وسوسې راځي هر وخت کې زمونږ په ذهنونو کې ګنده خیالات راځي هر وخت کې زمونږ ذهنونو کې ګنده خواهشات پیدا کېږي رسول الله فرمایي د دې نه ځان وساتئ اوس خو زمونږ په ذهنونو باندې دوه شیزونه ډېر سوار دي یو مال بل جمال هر وخت کې د مال فکر دی هر سړی چې پیسې څنګه زیاته شلې زوی لا پلار نوم هغه زوی ښه شي کومه چې پیسې زیاته ګټي کوم زوی چې پیسې زیاته ګټي هغه ته د هغه عزت زیاتې د پلار په نظر کې ولې پلار هم دا غواړي چې پیسې زیاتې زوی هم دا غواړي چې پیسې زیاتې او بل جمال هر سړی چې خونه خسته سیز هغه ماته ملاو شلې نو رسول الله فرمایي چې سر او د سر اطرافو کې چې کوم سیزونه دي دا د ګناه نه بچ کول نو مغزو کې بل خلاف حسد کول بل خلاف بغض کول بل خلاف پروپاګاندا کول دا ټول د خپل مازغه د داسې غلطو خیالاتو نه بچ کول دا حیا ده غوږونه بچ کول دې باندې غیبت نه اورېدل دې باندې چغلي نه اورېدل سترګې بچ کول دې باندې بدنظري نه کول دې باندې چاته غلط نظر باندې نه کتل دا ټول د سر حیا ده او خپل خېټه بچ کول رسول الله فرمایي چې والبطن وما حوا چې خپل خېټه او د خېټه په اطراف کې چې کوم سيزونه د ګناه نه بچ کول خېټه د حرام نوړې لاړ نشي حرام نوړې دي ته لاړ نشي من طلب الدنيا حلالا واستعفافا عن المسألة وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل مثل القمر ليلة البدر يوم القيامة رسول الله فرمایي چې په حلالي طریقې باندې رزق وګټ حلالي طریقې باندې یو صحابي راغی یا رسول الله مستجاب الدعوات جوړېدل غواړم سو وظیفه راته وخیا رسول الله فرمایل خپل رزق د حلالو کا ستا خېټه ته چې کوم نوړې زیاده د حلالو کا ته چې د الله نه کوم دعا غواړي الله به قبلې ستا رزق د حلالو بکار دی رسول الله فرمایي چې د حلالو طریقې باندې رزق وګټه په دې بنیاد باندې چې ما باندې زمانه بچو حق دی په دې بنیاد باندې چې زما په گاوند کې غریبانان پاتې کیږي حلال رزق وګټه مهنت وکړو پردے سے تیر کر لیکن رزق دے حلال وګټو رسول الله فرمایي د قیامت پر ورځ چې کله دی الله سره ملاقات کوي دغه مخ بدا سے پړکیږي لکه د سوال سم سپوږمۍ ارون شیخ سے آخری حدیث کې سره چې تله کې بچ کم عمل درنیږي دا بس سره درنیږي هغه کې بنیادی سیس هغه اخلاق دي چې چا اخلاق کې د عمل باندې دروي دویم د چا رزق چې حلال وي چا رزق د حلال وي دغه الله پاک چې کوم تول درن ساتي الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعزه حلال واضح دي حرام واضح دي رسول الله فرمایي چا چې ځان دې مشکوک سیز نه وساته یعنی چې دا مانه بار حلال دي که حرام دي رسول الله فرمایي چا چې ځان دې مشکوک سیز نه وساته دا خپل د دین او خپل د ناموس حفاظت وکړو نو خپل ځان دې مشکوک سیز نه ځان ساتل پکار خپل رسول الله فرمایي ټول انبیاء کرام ته الله حکم کړو یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا ایها الناس کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ثم ذكر الرجل اشخص اغبر يمد اليه الى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك یو کس داسې دی چې هغه اوږد سفر کړي مسافر دی د مسافر دعاګانې الله پاک قبلې دې قسم خلک داسې دعاګانې قبلېږي هغه اوږد حدیث دی مسافر دعا اللہ قبلی لیکن رسول اللہ فرمائے کس دا سنے جو مسافر دے اگد سفرے کر دے پراگند حال دے کپڑے خیری نشوی دی سرے بالکل ببر دے اگد مسافر دے اگد سفرے کر دے او دے اللہ تعالیٰ سوچتے چی یا اللہ زما دا دعا قبول کے دا دعا قبول کے اور رسول اللہ فرمائے خوراک دے حرامو رزق دے حرامو خیٹے تا جکم نوڑیزی اگا دے حرامو دے حرام خور کس دعا گانے اللہ پاک چرم نہ قبلے فانا یستجاب لذالک
داسې کس دعا الله نه قبلې. یو نوڼی د حرامو خېټې ته لاړله، صالح رضی الله پاک عبادت نه قبلې. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه کور ته راغی، لور ته نه خوله پټه کړه، مخ یې پټ کړ. لورې ته ما نن مخ پټ کړ، دا خیر خو دی، دا د دریو بر اعظم بادشاه دی. دریو بر اعظم بادشاه کور ته راغی، لور ته نه مخ پټوي، لورې مخ ته پټ کړ. ولې؟ ابو نن ما کور کې خوراک لسنو ما اوږه خوړلې ده، کیدای شي زما د خولې نه بین لاړ شي او تا ته تکلیف ملاو شي. ولې هغه خپل د بچو خواهشات نشته پوره کولی، هغه خپل بچو له ښه نه ښه څیز نشي راوړلی. ان من اولادکم ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. الله وی ستاسو دا ښځې، ستاسو دا بعضې اولاد دا ستاسو دشمنان دي. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. زه نن ګناه کوم ښځې د وجې، زما د ښځې فرمایشونه دي، زه نن د هغې خواهشات پوره کوم، هغې دپاره ګناه کوم. زه نن ګناه کوم بچو دپاره، زما د بچو خواهشات دي، زما د بچو ضرورت دي، هغو دپاره زه د حرامو ګټم. والله العظیم چې دا بچي او دا ښځه ما د الله د عذاب نه نشي بچ کولی. الله فرمایي دغه ښځه او دغه بچي ستا دشمنان دي. پخپله عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په کور کې چې کله اختر راغی، بچو له کپړې نشته، سیرې کپړې دي. ښځې ورته وي امیر المؤمنین موږ به خو ګزاره وکړو، لیکن دا بچي دي، دو لپاره څه نه څه کول پکار دي. امیر المؤمنین زه څه کوم، زه څه کولی شم، ما سره خو پیسې نشته، بهتر بیت المال نه 2 میاشتې تنخوا اډوانس واخله، زه به د خلکو لوښي ووینځم، د کور خرچه به زه چلوم، لیکن ته څه لږې ډېرې پیسې راړه چې کم از کم دې ماشومانو نه کپړې جوړې کړو. امیر المؤمنین چې کله بیت المال ته لاړ او د بیت المال خزانچې د غلام دی، هغه ته وي چې ما له 2 میاشتو اډوانس پیسې راکړه چې زه خپل بچو له کم از کم د اختر د ورځې کپړې جوړې کړم. خزانچي ورته امیر المؤمنین بیت المال ټول ستا دی، څومره پیسې چې تا اخیستلې شي واخله، لیکن ته ما ته دا ووایه ته ما له ګرانټي راکولی شي چې ته به 2 میاشتې ژوندی پاتې شي؟ 2 میاشتو ګرانټي که ته راکولی شي پیسې واخله. چغې یې ووهله بلکل نه. بچو ته وې بچو تاسو په سینو کپړو کې اختر تیر کړئ. اختر راغې، بهر غلامان، بهر رعایا، ماتخته خلک نویو کپړو کې اختر مناوي، او د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په کور کې دغه اولاد په سیرو کپړو کې په زړو کپړو کې اختر کوي. ولې؟ چې عمر بن عبدالعزیز خپل بچو له د حرامو رزق نه ورکوي. حیا دا ده چې خپله خېټه د حرامو نه وساتې، حیا دا ده چې خپله خېټه د مشکوک څیز نه وساتې، حیا دا ده چې خپله خېټه د ظلم نه وساتې، حیا دا ده پلار دې مړ شه میراث تقسیم کا، 20 کالو پورې یو ځای مه خوره. حیا دا ده پلار مړ شو زوی له حصه ورکړې، خور له هم حصه ورکړه. د کوم پلار په میراث کې د لور زوی حصه ده، هغه پلار په میراث کې د لور هم حصه ده. لور له دا دمکې ولې ورکوې چې ما اخلې که برخه اخلې، حصه اخلې که ما اخلې، که د پلار په میراث کې جایداد اخلې، بیا ګورې زما په مرګ به هم نه راځې، زما ګورې په جنازې به هم نه راځې، زما په کور به هم نه راځې. لور غریبه صرف په دې بنیاد باندې که زه خپل د رور نه خپل د حق مطالبه وکړم، د پلار په میراث کې خپل حق وغواړم، یو خو په معاشره کې به خلک ما ته ښه نه ګوري، بل رور به رانه پاتې شي. په دې مجبورۍ باندې یو خور خپل رور ته حصه پرېږدي. والله العظیم چې دا رور چې د خور دا حق خوري، نه په تبلیغ معاف کېدی شي، نه په علم معاف کېدی شي، نه په خانقاه معاف کېدی شي، نه په تهجد معاف کېدی شي، نه د قرآن په تلاوت معاف کېدی شي، بلکې حدیث کې راځي، علامه ابن قرطبي رحمت الله علیه لیکلي که 1 روپۍ د چا ناحقه وخوړله او تا سره عمل دومره زیاتي چې د 70 انبیا کرامو برابر یو کس عمل کړی وي، لیکن د 1 روپۍ د چا ناحقه خوړلې وي، الله پاک به دې جهنم ته غورځوي، د جنت ته نشي تللی. زه خپل په تبلیغ باندې، زه خپل په تقوا باندې، زه خپل په تهجد باندې، زه خپل په ذکر باندې د الله د عذاب نه نشم بچ کېدی چې ما خور له حق نه ورکړي، ما لور له حق نه ورکړي، ما مور له حق نه ورکړي، ما د هغو حق خوړلی. شرعي مسله دا ده، علما ناست دي، پلار وفات شو، هغه باندې چا قرضه یې هغه ورکوي، هغه جایز وصیت کړي هغه ادا کوي، هغې نه وروستو درېیم کار ټولو کې اهم کار مونږ چې ویو کنه چې دا ټول دین مونږ کې راغلی، دا دین به مونږ کې څنګه راځي، دا به څنګه راځي، دا په خپله بیا عمل کوو. درېیم کار دا دی، رونه خویان دی، ټول وارثان به کېږي د پلار
بیلار میراث به تقسیمي یو زنانه متعلق راځي هغه وړه هغه ګل خبر راغی چې خاوند دې مړ شو یو دم وړي بځای پرې خدل وی ولی دې کوست وارثانو حق دی دا غزه په خو مخرم دا دې وارثان حق وړل کی شری مسله ورسې تاسو ته پوسو کوي پلار وفات شو رور وفات شو تر وفات شو میراث نه تقسیم شوی رونه شریک خوري خویان دي شریک خوري څوک په ډیره خوري څوک په کم خوري دا ګناګار دي پلار مشترکه میراث دی یو ستن دغه هم تقسیمیږي دغه په ملکیت کې 1 روپۍ دغه هم تقسیمیږي دغه ملکیت کې چې سدي هغه که شریک وړل کېږي دا حرام دي دا قطعا جایز نه دي نو رسول الله فرمایي حیا دا ډېر وګد حدیث دی چې خپل خېټه او د اطرافو کې کوم سيزونه دي دا د ګنا نه بچ کې الله پاک دې زموږ په ژوندونو کې حیا پیدا کړي ژوند کې حیا پیدا کړي اخر کې دا خبره کوم جوان طبقه ناسته ده زما عزتمندو جوان طبقه دا خو هغه طبقه ده چې دا د امت ډیره بهترینه طبقه ده خپل ځان خپل ځواني د ګناهونو نه بالکل محفوظ وساتئ تنهایی کې موبایل ګورئ پروګرامات ګورئ د من تاسو د علما کرامو بیانونه اوریدئ شئ په دې من تاسو د خبرې تشهیر کول شئ د کې تاسو خبرو شیر کول شئ دا موبایل دا کوم په تنهایی کې ناستیو لکه چې څنګه د ماچس تیلې دي اور خالی کې موجود دي صرف ماچس لدی راچول ضرورت دی گناہونه من کې موجود دي وسوسې په من کې موجود دي خواهشات په من کې موجود دي غلاظتونه په من کې موجود دي پلیتیان په من کې موجود دي بالمازیان په من کې موجود دي صرف د مولا موقع د ملاویدو تلاش دي موقع چې ملاو شي بیا موږ د ګنا نه بچ کېدی نشو خپل تنهایانه هغه بالکل د ګنا نه پاک کړي یو عالم بیان کاو کله چې موږ موبایل استعمالو موبایل کې چې موږ دی ګوګل نه سیسیز راغواړو یا یوټیوب باندې یو سیز ریسرچ کوو او هغه راغواړو سرچ کوو هغه راغواړو نو الته ګوګل موږ لاغه پروګرام راکې یوټیوب موږ لاغه پروګرام راکې نو دلته چې موږ سولې کو الته هغه پروګرام هغه ګوري هغه پروګرام چې کوم دی راکې نو دې په هغه رپورټ جاری کړ دې گوگل والو رپورٹ جاری کر دے کہ 95% مسلمان دا موبائل استعمال غلط کئی گندہ استعمالی تو چکم پروگرامات غواړي او بیا تابو باقاعده خبره کوي نعوذ بالله نن توبه وباسي چې موږ په موبایل غلط نه استعمالو نن توبه وباسي خور ته به چا خور په نظر ګورو د بل مور ته به مور په نظر ګورو معاشره کې به دا خرابیان نه پیدا کو معاشره کې به امن راولو معاشره کې به حیا راولو د داسې ګناهونو نه ځان ساتو هغه دا خبره وسره لیکل دا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دلته چې مسلمان یو پروګرام ولیکي هغه پروګرام د ګوګل نه یوټیوب باندې راغواړي هغه چې الته پروګرام ورکي هغه دا وی چې د اخري ګنده پیغمبر امتیان دي څنګه چې پیغمبر ګنده او داسې امتیان ګنده زمان ګنده پروګرام راغستلو باندې زمان ګنده پروګرام کتلو باندې زمان ګنده سیس کتلو باندې زمان د چاخور مور عزت په موبایل کې تاتار کولو باندې روزه رسول کی رسول الله ته پیغور ملاویږي روزه رسول کی رسول الله ته دک رسی تو کم حضرات یہ موجودہ وقت کے داسی سے موږ لاس کړي کم از کم دا موږ اسلام د پاره استعمال کو دا موږ خصیص د پاره استعمال کو الله پاک دې زموږ په ژوند کې حیا راولي نارینو کې دې حیا راولي لباس د شریعت مطابق پکار دے تنگ لباس نری لباس ہر مشرلہ کشر متعلق قتل پکار دے کور کے کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته مشر نمبر کشر بارے کی تپوس کی گی ما تخت و لباس گو رہے آدھے شریعت مطابق دے کنے دے آو کورون کی اخپل ماحول اگر شریعت مطابق پکار دے ٹیم ما تقریبا سلیخ تو ملٹتا برابر واغست سلام دے لپاسا ما سرا سے خبری کڑی تاسو په خبشي وي یا غ موقع محل سره تاسو باندې خنی لګی دی هغه باندې معذرت غواړم سچ وو وي سچ واوریدل الله دې عمل کولو توفیق راکړي کم ختم شي په دې محله کې شو الله دې په دې محله باندې په دې حضرات باندې موجود دي څومره حضرات ناس دي ټول باندې الله پاک رحمتونو برکتونو وري واخر دعوانا الحمدلله